مسلمانان کوم هغه علما دي لوی لوی کوم مسلمانان دي هغه به هم راشي، شام نه به راشي، مصر نه به راشي، همدارنګې مدینې ته به راشي. مشوره به وشي چې یو مشر خو ضروري دی هغه به جوړوو. امام مهدي صاحب وګورئ چې دا به طواف کوي د مقام ابراهیم حجر اسود په منځ کې به امام مهدي صاحب راټینګ کړي او ورته فرمایي چې تا نه علاوه بل مشر نه جوړوو، تا جوړوو. امام مهدي صاحب ورته نارې کوي چې زه نه کوم دا. بهر حال امام مهدي صاحب جوړ کړي. وزما عزتمند درون نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې وخت کې به د امام مهدي صاحب نه مخکې نور خلکو به هم دغه دعوا کړې وي چې زه امام مهدي صاحب یم، حالانکې هغه به امام مهدي صاحب نه وي. امام مهدي صاحب اصل نشانات څنګه دي؟ امام مهدي صاحب یوه نشانات دا ده زما عزتمند درونو چې دا به روژې کې ظهور کېږي، روژه به وي. بیا په دې روژې کې به هغه سپوږمۍ هم تندر نه وي. دویمه علامات شو. دریم علامات دا چې په دې روژې کې به پنځلسمې روژې کې به هغه سورج هم تندر نه وي. څلورم علامات دا چې پوسه طرف نه یو غیبانه اواز بوشي چې هذا خلیفة الله فی الارض فاسمعوا له واطیعوا. دی د ځمکې خلیفه دی، دی تاسو خبره واورئ، اطاعت وکړئ. غرض امام مهدي صاحب خلق جوړ کړي. امام مهدي صاحب دې ټیم کې یو اعلان وکړي جنگ خو تاسو خو زه جوړ کړم، اوس جنگ هم پکار دی د کفارو مشرکینو یهودو نصارا کوم حکومت جوړ کړی دو خلاف جنگ کوو. دی وخت کې به امام مهدي صاحب جنگ شروع کی. دی ټیم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مشرق طرف نه به یو لشکر به امام مهدي صاحب د پاره راشي، هغه به دوی مدد کوي. اوس مشرق کې کوم کوم ملکونه دي؟ یو پاکستان دی، افغانستان دی، ایران دی. اکثر علماء کرام فرمایي چې خراسان طرف ته به یو لشکر وي، هغه د امام مهدي صاحب مدد کوي. زما عزتمند درو تاسو خپل هم سوچ وکړئ، افغانستان کې کوم طالبانو حکومت راغلی نو کېدای شي دې کې هم امام مهدي صاحب موجود وي، هېڅ څه پاته هم نه لګي. اخري وخت زما عزتمند درو غرض نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خراسان نبیو لشکر راشي، دغه به امام مهدي صاحب مدد کوي. امام مهدي صاحب جنگ اعلان وکړي، جنگ به شروع شي. دې ټیم کې مسلمانانو ته به رو پر فتح ملويږي، هغه کفار به مغلوب کېږي. مسلمانان به شام پرې هغه فتوحات حاصل کړي، د کوم نږدې کوم ملکونه دا به ټول حاصل کړي. دې ټیم کې به امام مهدي صاحب هغه خپل حکومت قایم کړي. اندرنګې کفار مشرکین یهود و نصارا کوم حکومت کوم ازمکه باندې کوم حکومت هغه به تس نشي. امام مهدي صاحب خپل حکومت براوي، اسلامي حکومت به شروع شي. دې ټیم کې به یو نارا اوچته شي چې دجال هم وروته. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه وخت کې به دجال نه راوتلی وي، لیکن دې خبره کې به مسلمانانو ته به دا یو فائدہ وي چې مسلمانان به لغنه بیدار شي، هغه مضبوط بشي. امام مهدي صاحب ورته وایي ځانونه تیار کړئ، دجال هم نږدې، هغه ظهور هم نږدې، هغه به زر راوځي. دې ټیم کې زما عزتمند درونو امام مهدي صاحب انک کاله بادشاهت وکړي، بادشاهي وکړي، خپل په ځمکې باندې به اسلامي حکومت راوړي. دومره حکومت به راوړي هر طرف نه به امن امن وي، سکون به وي، هغه مسلمانان به خپل منځ کې خاص زندګۍ تېروي. زما عزتمند درونو مال او دولت به دومره زیات شي چې یو کس به راشي خپل ګاونډي ته به زکات ورکوي، شپې ټیم ور به ورته وټکوي سیره دغه زکات ته قبول کا. ګاونډي به ورته وایي چې که ته یو وار چې مخکې راغلی ما به قبول کړی وي، ما څه خپله هم اوس دوره مال او دولت دی، زه خپله هم پریشان یم، زه
د امام مهدي صاحب کوم حکومت دی دا به ټول پلاو شي اندرنګې هغه مینې محبت سره به زندګۍ تېرېږي امن هر طرف نه به امن